انتهایی افسوس پښتنو چې کومه برقه به مونږ د حیا او د عزت دپاره استعمالول هغه نن د بې حیایۍ دپاره استعمالیږي چې کومو پښتنو به نن تر نن تاریخه پورې حیا خوښوله هغه پښتانه نن بې حیایي خوښوي چې کومو پیغلو به تر ننه پورې عزت او د خپلې حیا خیال ساته هغه نن د خپلې حیا بالکل خیال نه ساتي هغه دومره بې حیا شولې چې سوشل میډیا ته راووتلې او هغه پښتانه نن سوشل میډیا ته راووته چې د چا مور او پلار د چا په خاندان کې داسې پښتانه تیر شوي دي چې هغوی به خپلې زړې کپړې هم بار ته نه غوځارلې چې دا پردي نارینه ونیني او هغه خلک نن راغلی دی په سوشل میډیا باندې خپل د بدن کپړې وباسي لکه دا ویډیو چې کومه ده د دې نه ما صرف سکرین شاټ رااخیستی دی او دا ما دا ویډیو خړه کړې ده د دې وجې نه چې په دې کې بې حیایي ده او پښتنو دا نور هیڅ وجه نه ده دا زما او ستا د وجې ما ته دې خلکو له سپورټ ورکړی دی او دا خلکو د پته هم دا لګېدلې چې په ویډیو کې څومره بې حیایي هغومره سیوا پې لایک راځي هغومره سیوا پې ویوز راځي هغومره سیوا پاریو ته ځي نو پښتنو چې دا کوم بې حیایي شروع ده که نه دا زما او ستا د وجې شروع ده او چې دا کومې خویندې میندې د سوشل میډیا ته راوتې دوی ته زه سوال کوم چې ای خویندو ای میندو د الله دپاره مونږ د پښتو مه بدناموئ اسلام خو بدنام کوه پښتو بدنامه کړه آخر تاسو پرېښودل څه شی اسلام تاسو پرې نه ښوده حیا تاسو پرې نه ښودله پښتو تاسو پرې نه ښودل آخر لکه دومره ولې بې حیا شوله ای خویندو تاسو ته زه سوال کوم هغه وروڼو ته هم زه سوال کوم چې کوم بې حیایي خورئ او بعضې وروڼه په سوشل میډیا باندې داسې ویډیو لګوي په دغه باندې نو اجاز به دا ویډیو لګولې خو ده ته هم زه دا یو درخواست کوم چې داسې ویډیو مه لګوه ویډیو پې جوړوه خو داسې ویډیو پلې کوه مه ځکه په دې کې بې حیایي دا خو نور هم بې حیایي پیلاویږي نو زه دې ټولو پښتنو ته سوال کوم چې د الله دپاره دا بې حیایي بس کوئ او داسې خلکو ته لایک او کمنټ مه ورکوئ چې دوی دا بې حیایي نه